بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نو موږ منصوبات شروع کړو اجمالاً طور باندې موږ وی چې منصوبات ټول دولستي مفعول مطلق مفعول به مفعول له مفعول فيه او مفعول معه حال تمیز مستثنا د حروف مشبع بالفعل اسم لال في الجنس اسم د افعال ناقصو خبر او د ما ولا مشبعتان بلیس خبر په دې بیا موږ اول مفعول مطلق شروع کړو چې مفعول مطلق تعریف دار هو مصدر بمعنى فعل مذکور قبله دا هغه مصدر ته وایي چې دینه مخکې کم فعل لغلی دا دغه په معنا باندې مخکې د فعل یا خو صراحتا نه غلی لکه ضرب تو ضربن یا د مخکې صراحتا فعل نه راغلی فعل عطف شوی لکه ضرب الرقاب چې په اصل کې اضربوا ضرب الرقاب او یا دریم د دینه مخکې فعل خو نه وی ذکر خدا سي اسم ذکر وی چې په معنا د فعل باندې وي لکه زید ضارب ضربن وذا ضربن د ضارب مخکې د ضربن د مخکې ضاربون ذکر شوی دا فعل نه دی او شی به فعل معنا د فعل بګ پرته ده بیا موږ دا ویل چې مفعول مطلق د دریو سيزونو لپاره وړل کېږي کله مفعول مطلق دا تاکید لپاره وړل کېږي کله مفعول مطلق ته نه دا د نوع د بیان لپاره راځي چې د فعل د فاعل نه په کم طریقې او په کم هيئت سره واقع ده نای لپاره فعلتون وزن او یا د مصدر صفت ذکر کېدل لکه ضربت ضربا شديدا جلست جلسة القاری او یا دریم نمبر چې دی هغه مضاف سره ذکر کېږي لکه جلست جلوس القاری او موږ وی چې کله کله مفعول مطلق دا عادت د بیان لپاره هم راځي چې د فاعل دا فعل سو پیری واقع شوی دی نو دا په واحد تسنیه جمع سره راځي او فعلت مدن به جلست جلستان جلست جلستان او جلست جلسات بیا موږ درېمه خبر پرې دا کړو چې عام طور باندې خودسي چې مصدر او دا فعل د دې دوانو باب او ماده دوانه یوي او کله کله د دې دوانو په منځ کې تغایر بیا په درې قسمه ده تغایر فی الماده تغایر فی الباب تغایر فی الماده والباب نو تغایر فی الماده دې ته ویل کېږي چې دوانو د باب یوي خو ماده بدلې لکه قعدت جلوسا ان لګي جلوسا مفعول مطلق ده لکه فعل مذکور په معنی باندې ده قعود او جلوس دوانه یو شی ده ودل لګي را جلوس او د قعود ماده دوانو بدل ده یو ماده قاف عین دال او د بل ماده جیم لام سین ده بیا ویلو چې کله کله بدسي وي چې باب به د دوانو بدل وي ماده به یو شان دي خو باب به بدل وي لکه انبت الله نباتا نو دلته په انبت کې او نباتن دوانو حروف اصلي یو شان دي نون با تا دي خو انبت دا مزیدونه راځي او نباتن دا مجرد راځي او کله کله بدسي چې هغه باب او ماده په دوانو بدل وي لکه الف اوجس فی نفسه خیفه موسی نو اوجس دا فعل له او خیفتن د لپاره مفعول مطلق ته دوانو یو شان معنی ده دا اوجس معنی هم یره ده او د خیفه معنی هم یره ده او دا سو ان شاء الله بیا ورستو بوای کنه چې کله په یو جمله کې دوه داسې الفاظ راشي دی دوانو یو شان معنی نه دی به معنی کې تجرید کوله کی یعنی یو لفظ معنی پر کوله کی نو موږ دا اوجس معنی صرف د محسوس کومګه کنه اصل کې دا اوجس معنی د یره محسوس کړل نو خیفه لري او جسر لپاره مفعول مطلق ده او لري مفعول مطلق د لپاره دا او لري دوانو ماده هم بدل ده او لري باب هم بدل ده بیا موږ چې د مفعول مطلق فعل حذف کول کله جایز وي او کله واجب وي جایز باندې چې کله قرینه موجوده قرینه بیا په دوه قسمه قرینه حالیه او قرینه مقالیه مقالیه چې په سوال کې ستانه سوال وږي او تور ته جواب ورکړي ته کیف ضربته وحال څنګه وکړو ته چې ضربن شدیدن نو دلته دا ضربن شدیدن دا مفعول مطلق ده او فعل لري حذف شوی دی او دا حذف کول جایز ده قرینه مقالیه موجود ده مذکور فی سوال معهود فی الجواب او کله قرینه حالیه لګي او کسینه هغه د بهر نه راغی او تور دوه خیر مقدمین لګم په پښتو کو په خیر راغلی نو اصل کې دې چې سار اتل ډیر مبارک دی او سار اتل دا د په خیر باندې شي
او ټول ورته نو خو څه په دمو په خیر راغلی نو دغه شان دي خیر مقدمین بعضل کو قدیم ته قدوما خیر مقدمین بیا کله کله د مفعول مطلق فعل حذف کول واجب وي او صرف او دا همیشه لپاره سماعي وي مطلب د عربو نه د اوریدل شي لکه لکه سرو مثال ذکر کړو لکه سقيا راعيا او حمدا او شکرا نو لکه سقيا نازل کې سقاك الله سقيا الله پاک دې لکه ته پاو باندې عربانو باندې چا ته بوس کې کنه او هغه ته مهرباني وي نو تا ته وي سقيا یعنی الله پاک دې پتا باندې بوس کې الله پاک دې تا خړو یا لکه استغفر وسدي ته دعا کوي نو راعيا رعاك الله راعي الله پاک دې ستا رعایت وساتي الله پاک دې ستا خیال وساتي تا د ما خیال وساتو الله دې ستا خیال وساتي ته سر سنې کیږي نه ته شکرن اصل کې شکر تو کا شکرا چې زستا شکر ادا کوم شکریا ادا کول او دا شکر تو کا او حمید تو فعل او دا سقاغل دې حذف کړی دي او صرف مفعول مطلق تر نه دا هغه استعمال او دا عربو نه څه ورېدل شوی نو قیاس به کې دخل نشي چولې دي سیدا او بس د عربي د استعمال دي موږ هم د استعمالو په دې باندې پوه شئ دا جوړ سبقو دویم په منصوباتو کې دویم نمبر هغه د مفعول به ادا مفعول به په کلام عربی کې ډیر زیات استعمالېږي تر دې پوری چې د نور خپل خپل نه کوي لکه مفعول له دا فعل دغه د پاره واقع شوی مفعول فيه دا ظرفي مفعول معه دا واو نه مخکې راغلی او مفعول مطلق ته دا مصدر وي خو چې د دې نه علاوه څه شی وي کنه اب کلام کې مفعول به جوړیږي اکثر په کلام کې اکثر مفعول به جوړیږي نور د پاره پہچان دی مفعول له دا ان شاء الله بیا ورسره به وایو مفعول له د پاره پہچان دی چې دا فعل لاګي د پاره واقع شوی مفعول معه د دې نه مخکې به همیشه لپاره واو راغلی مفعول فيه دا به ظرف وي او مفعول مطلق دا به مصدر وي او د فعل مذکور په معنا باندې وي خو چې اس نه کنه نو دا فعل په هغه باندې واقع شي د مفعول به وي او مفعول به تعریف دا ده هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل دا هغه اسم دی چې د فاعل د فعل په هغه باندې واقع شي د فاعل د فعل په هغه باندې واقع شي مطلب دا دی چې د فاعل د فعل د سره تعلق وي د فاعل د فعل د سره تعلق وي لکه ته ضرب زید عمرا ضرب زید عمرا نسبتی کی معنی دا ده چې زید وهل زید لګیدل لري او عمر وهل لري نسبتی مثال کې ضرب فعل له زید فاعل له زګه چې کار کوم کړي او عمرا دا مفعول به دی زګه چې د زید دا وهل دا پر عمر باندې واقع شوی دی اسم ما وقع عليه فعل الفاعل هغه اسم دی چې د فاعل فعل په هغه باندې واقع شوی پوه شو مې باندې لکه ما وی اکلت طعاما ما روټي وخړله نو زما دا فعل اکل دا پر خوراک باندې واقع شوی دی نو دا طعاما به بکسي مفعول به وي لکه پوه شو مې باندې مفعول به تعریف څه شو هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل یعنی هر هغه اسم چې داغه د فاعل د فعل په هغه باندې واقع شي د واقع کېدو مطلب دا دی د واقع کېدو مطلب دا دی چې د فعل با د فاعل سره تعلق وي د فعل با د فاعل سره سوي دا د اسم با د فعل سره چې دا به تعلق وي او دا تعلق دا خبره به موږ څنګه کوو کنه چې لکه تا باندې اعتراض راځي چې ته وې چې د فاعل د فعل په باندې واقع شوی نو ایاک نعبدو ایاک نعبدو پرې کې دا ایاک دا مفعول به دی او نعبدو فعل او نحن ضمیر پکې فاعل دی نو دلته کې خو د فاعل د فعل پر ایاک باندې نه واقع شوی دا وی کنه چې اسم ما وقع عليه فعل الفاعل اسم دا هغه اسم دی چې د فاعل د فعل په باندې نو دلته کې په ایاک نعبدو معنی څه چې مونږه تعالی را عبادت کو استا عبادت کو مونږه نو دلته کې د فاعل د فعل د فاعل فعل دلته کې څه شی دی عبادت ته کنه عبادت ته کنه نو دا عبادت خو په الله باندې نه واقع شي وایي به نه نو ته چې دا خو مفعول به نه څنګه مفعول به نه مفعول به تعریف خو پکې نه سیږي نن وای د واقع کېدو مطلب دا دی چې د فعل د فاعل سره تعلق وي د فعل د فاعل سره او دلته هم د اسم د فعل سره تعلق وي او دلته هم د اسم د فعل سره تعلق دی
یعنی د ایاک تعلق د الله پاک سره دی دغه چې عبادت سے موصف د چا کیږي د الله کیږي بیا دا چې لکه په مررتو زیدین مررتو بی زیدین بدی کې هم د مرور تعلق د زید سره دی د زید تعلق د مرور سره دی د زید تعلق د سره دی نو د مررتو بی زیدین کې د بی زیدین ته هم مفعول به وای کنه نو موږ وی چې د دې په تعلق کو بغیر د حرف جرنا او دل کې د زید د مررتو سره د مرور سره تعلق دی خو په واسطه د حرف جر سره دی لہذا دې د مفعول به نه ویل کېږي نو تعریف خدا نے اسم ما وقع علیه فعل الفاعل چې دا مفعول بیا راغی سم ته چې پای باندې فاعل فعل واقع شوی خدا خبره بیا موږ په بریکټ کې کوو چې دا واقع کېدو نه مطلب دا دی چې د فعل د فاعل چې د اسم د فعل د سره تعلق وي د اسم د فعل سره تعلق وي بغیر د واسطې د حرف جر نه د اسم د فعل سره تعلق وي بغیر د واسطې د حرف جر نه د اسم سره تعلق نو په دې کې څه داخل شو ایاک نعبد او بغیر د واسطې د حرف جر نه نو په دې سره سوته مررت بزیدین هغه پوه شو به باندې په دې خبره باندې پوه شوي ها وس دادا دا موږ د مفعول به تعریف کوو په بریکټ کې موږ دې فائدہ ویلا د مفعول به تعریف یې زکو څه تعریف ته یعنی هر هغه اسم د چې د فاعل لا فعل په هغه باندې واقع شي دا واقع کېدو مطلب سره چې د دې اسم د فعل سره تعلق وي لکه ایاک نعبد پدې کې وځ د فعل تعلق د الله تعالی سره دی خدا دغه تعلق د دې سره وي خو بغیر د واسطې د حرف جر نه په واسطې د حرف جر سره نو بیا موږ سوي مفعول بنوي واښو به معنی وځ د دې مفعول به درې قاعده دي یو قاعده دا ده چې دا مفعول به په خپل فاعل باندې مقدم کول جایز دي مفعول به په خپل فاعل باندې مقدم کول جایز دي او مخکې دا بلې فاعل کې ویل شوی دي چې کله د فاعل او د مفعول به بدی کې قرینه موجوده وي نو بیا د مفعول به مقدم کول په فاعل باندې جایز دي بیا د کې ویل شو چې قرینه دا پس وخت اسمه یا قرینه لفظي لکه ضربا عمرا زیدون نو لکه قرینه دا چې عمرا منصوب ده او زیدون چې دا سره مرفوع ده نو لکه قرینه دا چې کم مرفوع جو هغه فاعل او کم چې منصوب یا به صحیح ضمیر لکه پوښ به باندې ها ویډیو کانال دغه چې کما قرینه لفظیه قرینه دې لکه ضربا عمرا زیدون نه لکه څه قرینه موږ څنګه پته لګی چې بریګه فاعل کم ده مفعول پکم ده کم به مرفوع ده جواب صحیح فاعل وي او کم چې پکې منصوب ده جواب صحیح او منصوب به وي او کله کله موږ ویلو چې قرینه با کله صحیح معنوي قرینه به موجوده وي معنوي قرینه به موجوده وي لکه حال دغه موږ ویلو چې اکل الکم مثرا یحیی چې اکل الکم مثرا یحیی وزدل لکه قرینه دا موجوده ده چې لکه دا کوم مثرا دا خو فاعل نشي جوړیږي بلکې څوک به فاعل جوړیږي یحیی به موجود وي یحیی به فاعل جوړیږي نو دلته قرینه معنوي موجوده ده نو لہذا دا مقدم کول جایز دي پوه شئ او اذا لسکه کنه چې دا مفعول به په فعل باندې مقدم کولم جایز دي ځکه چې دا فعل عامل قوي دی دا فعل سره عامل قوي او د دې دا معمولات که په ترتیب باندې وي چې هم پکې عمل کوي او که بغیر ترتیب وي چې هم پکې څه کوي عمل کوي هغه پوه شو به باندې قاعده څنګه شو د مفعول به فعل د مفعول به په فاعل باندې مقدم کول جایز دي کله جایز دي چې کله قرینه موجوده وي قرینه څه مطلب وو چې قرینه به لفظي وي او یا با قرینه لفظي څه مطلب چې ځوانو باندې او اعراب ظاهر شوی لکه څه مثال له ضربا عمرا زیدون او کله قرینه معنویه موجوده وي قرینه معنویه څه مطلب وو چې لکه دغه دا کم څه چې مخکې شوی دی په دې کې د فاعل جوړېدو صلاحیت نه وي د فاعل جوړېدو صلاحیت پکې نه وي لکه څه مثال له اکل الکم مثرا یحیی او کچرتا بدوانا اسم مقصور او په دې کې قرینه موجوده نه و
نو بیا به د مفعول به په فاعل باندې مقدم کول جایز نه دي. لکه ضرب موسی عیسی، نو موسی او عیسی دواړه اسم مقصود دي، دواړو په اخر کې الف مقصور راغلی دی او په دواړو کې د فاعل او د مفعول به جوړېدو صلاحیت شته دی. نو کم چې مخکې دی به فاعل وي او کم چې وروسته دی به څه وي مفعول به وي. پوه شوې پرې باندې؟ نو دوه خبرې شوې، یو د مفعول به تعریف او د مفعول به په تعریف کې فائدہ، او دویم نمبر چې د مفعول به په خپل فاعل باندې مقدم کول جایز دي. او وجه سره چې فعل چې نه عامل قوي دی، فعل عامل نو دې معمولات کا په ترتیب باندې او په بغیر ترتیب باندې خدا پکې څه کوي عمل کولای شي. درېمه خبره دا مفعول به فعل حذف کول کله جایز وي او کله واجب وي. د مفعول به فعل حذف کول جایز وي او کله سوي. د مفعول به فعل حذف کول به جایز کله وي چې کله قرینه موجوده وي. کله څه موجوده وي؟ قرینه. او قرینه مخکې مونږ وي چې قرینه په دوه قسمه ده، یو قرینه حالیه یو قرینه مقالیه. قرینه حالیه لکه یو سړی او ته مخکې وي دي چې راځه ته مته سي عمرې نه بدما او حج له بدما او بیا احرام تړلې او د احرام تړلې روان دي ته ورته اين تريدو ته چرته ځې او تا په جواب کوی مکه ته سویره ته په جواب کې مکه ته. نو اصل کې دا څنګه و اریدو مکه ته اریدو یعنی دا مکی اراده لرم مکی مکرمه ته. نو دلته دا مکه ته مفعول به دی او د دې لپاره فاعل جننده سره دا فعل حذف شوی دی او قرینه مقالیه ده. او یا لکه قرینه مقالیه وي لکه تا د سوکوي چې من اضربو سوک ز سوک واما اتور ته جواب کوی چې زیدن سوک وا زید مطلب یې څه دی چې زید هو اضرب زیدن سمانه څه نه وای دی چې اضرب زیدن زید هو. نو لګي دا اضرب فعل حذف شوی دی او زیدن نو دا د مفعول به فعل حذف کول به جایز کله وي چې کله قرینه موجوده وي. لکه پوه شوئ دا ځای پوره بیا زما کې فصل دا دویم فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل. مفعول به تعریف کړه دی چې دا هر هغه اسم دی چې واقع وي پای باندې فعل د فاعل فعل په باندې واقع شوی هو اسم وي. نو دا ټول د عام دی ما وقع عليه فعل الفاعل لانه بده تر دا نور مرفوعات وتل لکه نور منصوبات ته وتل لکه دا نور منصوبات پای باندې فاعل نه واقع شوی لکه ها او بیا لاندې لیکل يتعلق به چې دې باندې سره تعلق وي اثباتا او نفيا. که اثباتا وي او که نفيا وي. اثباتا لکه مطلب ضرب زيد عمرا او نفيا لکه ما ضرب زيد عمرا. ففي مثل اياك نعبد العباده متعلقه بالله تعالى. وای په اياك نعبد کې د فعل تعلق د اسم سره دی د الله تعالی سره ونسبت واقعات لري او د نسبت شوی واقع ده بری منه لکه پوه شو بری منه دا خبره وکړه کم چې ما تاسو وکړه چې مفعول به د فعل سره به تعلق بوي د فعل باندې اسم سره بسوي تعلق بوي ها لکه دا واقع کېدو مطلب دا دی چې د فعل باندې اسم سره تعلق بوي خو دغه تعلق ته دا بغیر د واسطه د حرف جر نوي. فضرب زيد عمرا وقد يتقدم على الفاعل او کله کله دا مفعول به مقدم کولای شي په فاعل باندې مقدم کیږي په فاعل باندې خو کله چې کله قرینه موجوده وي او قرینه په څو قسمه ده فتوا کم ده قرینه لفظیه او قرینه معنویه. لفظیه چې لري هغه د اعراب نه پته لګي او معنویه چې باندې کم چې په یو اسم کې د مفعول جوړېدو د فاعل جوړېدو صلاحیت پکې نه وي او چې کله قرینه نه موجوده نو بیا د مفعول به مقدم کول په فاعل باندې جایز نه دي. که ضرب امرا زیدونی موږ څنګه درکې کوم ضرب فعل امرا مفعول به مقدم او زید فاعل مؤخر. لکه عام طور باندې فعل بیا فاعل بیا مفعول به نو چې فاعل ورستو شو نو موږ وایي فاعل مؤخر دی او چې مخکې شو نو موږ وایي مفعول به مقدم نه. وقد يحذف فعله او کله کله د مفعول به د فعل حذف کولېږي لقيام قرینه کله چې قرینه د قوجه د قیام د قرینې نه جوازن جایز وي او جایز بکلی چې کله صحیح قرینه موجوده وي سم موجوده وي او قرینه په څو قسمه ده فتوا دلته په کتاب کې صرف قرینه مقالیه جو مثال ورکړل
نحو زیدن لکه زیدن شو فی جواب من قال په جواب دا غږ چا وای من اضرب ز سوکو هما نو ته په جواب کې سوې چې سوکو زیدن نو اصل کې څنګه ده اضرب زیدن نو اضرب فعل چې دا حذف شوی دی او زیدن دا مفعول به چې دا پاتې شوی دی او کله قرینه حالیه موجوده وي لکه یو سړی ته ویلي چې دا مګي مګر او دې بیا روان شو نو تور ته ما اين تريدو تر کم ځای اراده لري دا ته دوی چې سو مکه ته هغه پوه شو مې باندې اصل کې څنګه له اريد مکه ته ووجوبا في 4 مواضع او د مفعول به فعل حذف کول دا واجب دي په سلور دیونو کې دا مفعول به فعل حذف کول واجب دي په سلور دیونو کې په سلور دیونو کې هغه سلور دیونه چې نه دا کم دي نو دا وسول ما دا وګورئ دا مفعول به فعل حذف کول په سلور دیونو کې واجب دي دا مفعول به فعل حذف کول په سلور دیونو کې واجب دي نمبر 1 زه هغه سماعي ده سره سماعي از بلند الفاظ کوم وي سماعي او تحذير ما اسمر عامل على شريطه التفسير او منادا په دې سلور ځګونو کې د مفعول به لپاره فعل حذف کول واجب دي نمبر 1 سماعي مطلب دا دی چې دا د عربونه دغه سي اوریدل شي یعنی عربیان د دې مفعول به لپاره دا فعل همیشه لپاره محذوف غني او چرته هغه د دې مفعول به لپاره فعل دا جایز نه غني دا ذکر کوي نو بلکې د عربونه د قصي اوریدل شي او دا یو څو الفاظ دي لکه یو پای کې امرأ ونفسه دا به اصل کې اترك امرأ ونفسه دا یو کس دسی چې لکه هغه ته بار او یو غلطی کوي او تور د بار نصیحت کوي او هغه باندې اثر نه کوي نو عربیان وای امرأ ونفسه اصل کې دې اترك امرأ ونفسه چې لکه دې هم پرې دا او د کاروم پرې دا مړه دې لړکوا دې بدن خپل جوړ کړي نو وس دل لګي اترك فعل امر دا حذف شوی دی او امرأ ونفسه دا چې دا پاتې شوی دی دا امرأ ونفسه دا مفعول به دی او د دې مفعول به لپاره فعل همیشه لپاره دا دغه وی محذوف او دا د عربونه دا ولي نو موږ بس د عربونه دې اوریدل شوی دی نو زم به سره غوښته د عربونه ورته شوی ترکیب څنګه کومه اترك فعل امر انت ضمير مرفوع متصل فاعل امرأ معطوف عليه وهو عرفه عطف نفسه مضاف الیه معطوف سره خپل معطوف نه مفعول به شو چا لپاره پرې باندې پوښوي ها دویم نمبر اور مجید الله تعالی فرمای انتهوا خيرا لكم وذل کې د لال په خبره باندې پوګي چې دا يهوديان چې دي عیسایان نو په عیسایانو کې درې قسمه فرقې دي یو وای چې دا عیسی علیه السلام د الله زویره یو وای چې دا عیسی علیه السلام بعینه الله لري او درېمه عقیده پکې دا چې دا دغه وی دا یو عیسایان چې خدایان درې دي یو الله دی یو عیسی علیه السلام دی او یو مور ده نعوذ بالله او دا درې وانه جندا کافر دي نو الله تعالی فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا کم چې الله تعالی عیسی ابن مریم دا نه دیم کافر دي او کم کسان چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن دا هم دغه دي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه دا جن دا هم دي په دا هم کافر دي بیا الله تعالی په شپږم سپاره کې د دې هغه آیت ذکر کړل دی څنګه آیت ده ها وای کنه تاسو قاریان نه انتو خیر لكم په کوم آیت کې راغلی دی ها فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلون في رحمه منه وفضل ويهديهم الى صراط مستقيم څنګه آیت یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا دغه ها نو لیستن کې فالمسیح دین مخ هدایت نه یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
ولا تقولوا على الله الا الحق چې اهل کتابو تاسو په دین کې غلو مکوئ ولا تقولوا على الله الا الحق تاسو په الله پاک باندې موای مگر حق خبره بیا څنګه ده انما المسيح چې بشکه مسیح عیسی ابن مریم بیا پای کې دي چې انتهو خیر لكم انتهو تاسو د دې تسلیث ته عقیدینا منشئ تاسو د تسلیق ته عقیدینا خیر لكم دا خبره غوړه د استو لپاره دا خبره غوړه استو لپاره اوس دلته بظاهر باندې ښکاري دا چې انتهو خیر لكم چې تاسو منشئ دا استو لپاره غوړه دي نو کدا خیرن ته پدې انتهو پورې ډایرک ولګي نو بیا به معنا بدل شي معنا بدل شي چې تاسو د خپل خیر نه ځان منع کوي د خپل خیر نه منع شي نو دا نه لري اصل کې دې انتهو عن التثليث انتهو عن التثليث واقصدوا خيرا لكم وقصدوا خيرا لكم وقصدوا خيرا لكم نو دل کې د دې خيرا لكم لپاره دا وقصدوا فعل چې نه دا حذف شوی دی او دا ولې حذف شوی دی بس د عربونو د سیوري شي چې عربيان دا دسقه لکه پوه شو دې باندې نو ترکیب پسنګ کوما انتهو فعل امر واو ضمیر پکې سره واو ضمیر فاعل دی او عن حرف جر دی التثلیث مجرور دی جر سره خپل مجرور نه ظرف لغو به متعلق شو بچا پوره فعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله فعلیه انشائیه معطوف علیه جمله فعلیه انشائیه معطوف علیه او واو حرف عطف او اقصدوا فعل امر واو ضمیر پکې فاعل او خيرا لكم خيرا اسم تفضیل له خيرا سره اسم تفضیل هو ضمیر پکې نائب فاعل او لكم جار مجرور متعلق ته بچا پوره په ظرف لغ پرې خيرا پوره اسم تفضیل سره خپل فاعل متعلق نه مفعول به شو د چا لپاره اقصدوا فعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله فعلیه انشائیه معطوف وزدل دغه د دې خیرون د لپاره دا فعل ترنده حذف شوی دا اقصدوا او دا حذف کول دا واجب دي پوه شو دې باندې دریم نمبر اهلا وسهلا لکه یو سړی راشي کنه نو عربیان ورته اهلا وسهلا نو دا اهلا او سهلا دا مفعول به فعل لري لپاره حذف شوی دی اصل کې اتیت اهلا اصل کې څنګه دی اتیت اهلا ووطئت سهلا معنی دا ده چې اتیت اهلا دا بل ځای نه رالی کنه نو ته فقېږه مو اتیت اهلا تخپل کور ته راغلی ووطئت سهلا او تا په نرمۍ سره په دې ځمکه باندې خپې کې خو یا ځمکه دې پایمال کړه په اسانۍ سره په نرمۍ سره ترکیب څنګه کوو اتیت فعل ماضی مثبت معلوم تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل اهلا مفعول به فعل سره خپل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه معطوف علیه وهو حرف عطف وطئت فعل تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل سهلا مفعول به فعل سره خپل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه معطوف علیه سره خپل معطوف نه معطوف نو دا درې دیونه چې دي په دې کې د مفعول به د لپاره فعل حذف کول واجب دي په سماعي تور باندې سماعي تور څه مطلب دی چې عربونه د څه اورېدل شي لکه اوس دا نور ځګونه موږ وایو کنه نو په دې کې موږ وجه خيو چې لږه د مفعول به د لپاره فعل ولې حذف شوی دی نو موږ به وجه خيو او دلته کې په دې کې وجه نه چې وس دلته کې د مفعول به د لپاره فعل ولې حذف شوی دی نو موږ به چې دا د عربونه د څه اورېدل شي دي د عربیان د دې لپاره فعل محذوف غړي جو موږ هم د دې لپاره فعل محذوف غړو خو په دې کې موږ د ځان ټکی نه وړو باسو چیرې دا به کوم دی دا به کوم دی نه صرف دغه ټکی کم چې د عربونو دغه څه اورېدل شي جو بس دا غي به موږ فعل محذوف را باسو او دا نور چې دا قیاسي دي درې ویم پسې کبسته دا ګوره په کتاب کې بیا راته مشق بولم وجوبا فی اربعه مواضع او دا فعل حذف کول بل مفعول به لپاره واجب وي فسلور دیونه کې الاول سماعي الاول یعنی سلور ځګونو کې فعل حذف کول واجب دي اول نه پکې سماعي دي سماعي څه مطلب دی چې د عربونو د څه اورېدل شوی دی
ها نحو امرأ ونفسه پریک دا اصل کې څنګه ده اترک امرأ ونفسه چې پریک دا ده او د دا کار دا لکه په هغه ټیم کې ویل کېږي چې کله یو سړی چې بابا نصیحت اثر نه کوي ایا والټه کول به اثر نه کوي نو خلک ویل کده نه خلاریږي ول بلی عمران ونفسه کې یو ترکیب منګه دا وکړو چې عمران چې نه دا منګه مفعول معطوف علیه او ارفعت نفسه معطوف ځوان مفعول به جوړ کو دیم ترکیب پکې رسم دي چې عمران دا مفعول به شي او نفسه دا واو په معنا مع نفسه دا مفعول معه شو خدا بیا تاسو ته بلک نو نه ما ونه ها او انتهو خيرا لكم انتهو خيرا لكم اصل کې څنګه انتهو عن التثليث واقصدوا خيرا لكم واښوي دا د تثليث د عقلینا بچي او قصد کوي اراده کوي دا هغه کوم چې تاسو لپاره بهتره ده چې هغه توحید ده او اهلا وسهلا اصل کې څنګه ده اتيت اهلا ووتئت سهلا هغه پوښتنه به معنی ها په دې مکه کې زمانه یو خبره پاتې شوله چې وقد يتقدم على الفاعل چې کله کله دا فعل دا مفعول به په خپل فعل باندې حذف کول دا جایز دي خو کله کله د مفعول به په دې فعل باندې حذف کول واجب همي کله کله د مفعول به په فعل باندې حذف کول واجب وي چې کله پر دا مفعول به چې کنه په دې کې دا شرط وي یا استفهام وي مفعول به شرط وي یا سوي استفهام وي نو په دې صورت کې دا مفعول به حذف دا مفعول به مقدم کول واجب دي لکه من يضلل الله فلا هادي له وزل کې دا من چې کنه دا مفعول به دی نو دا مخ کول دا واجب دي پوه شو به باندې یا دغه فاي آیات الله تنکرون نو اي آیات الله دا اي جنن لکه مرکب اضافي او دا بیا مفعول به جوړیږي نو په کوم ځای کې چې دا د مفعول به په جمله کې دا د مفعول به دا حرف شرط یا استفهام په صورت کې وي نو په صورت کې دا مخ کول واجب دي په صورت کې دا مخ کول به سړي او عام طور باندې موږ خو نور وې کنه چې حذف کول جایز دي کله چې قرینه موجوده وي کله قرینه موجوده وي نو قرینه عالیه او قرینه مقالیه او چې کله پکې د دې په شروع کې د خبرې چې صدارت د کلام غوړي نو بیا حذف کول بیا مخ کول بیا واجب دي الګه پوه شو به معنی ها ها وذری تاسو یو څو مثال نه ولیکئ وقتل داوود جالوت د دې وتا اوس ترکیبونه کوي دغه چل وی فعل برادي فاعل برادي مفعول به برادي فعل فاعل مفعول به خلق الله العالم خلق الله العالم لا يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وذروا ظاهر الإثم ذروا ظاهر الإثم زرتم المقابر درش من اوري کیزا ما غرك بربك ما غرك بربك خلقك سواك عدلك لا يذوقون فيها بردا لا يرجون حسابا دا ټول آیات ولیکئ انهم كانوا لا يرجون حسابا انهم كانوا لا يرجون حسابا نو باخره کې بلای د حرف مشبہ بالفعل لپاره اسم او خبر او كانوا کې به فعل ناقص او دا اسم او خبر دا ټول انهم كانوا لا يرجون حسابا بس دا پوره دي دا واړو شابه خلاصه دې دا شو کنه چې منګه په نن سبق کې یو خو منګه د مفعول به تعریف وکړو چې اسم ما وقع عليه فعل الفاعل چې دا هغه اسم ته ویلېږي چې پای باندې فاعل لا فعل واقع شوی د فاعل لا فعل په هغه باندې واقع شوی دی مطلب دا دی چې د فعل د اسم سره د مفعول به سره تعلق وي دا خبره موږ ځکه وکړه چې به اياک نعبدو په دې کې د عبادت فعل د الله تعالی سره تعلق دی او دا فعل په د باندې واقع شوی نه دی نو دا هم مفهوم دی خو د دې سره تعلق په غیر د واسطه د حرف جر نه لکه مررت بزیدین داتي اوته
ځکه چې د دې د فعل سره تعلق دی د اسم د فعل د اسم سره تعلق دی او په واسطه د حرف جر سره دی د مفعول به لپاره مثال ضرب زید عمرن دی بیا د مفعول به په خپل فاعل باندې مقدم کول جایز دي ځکه چې دا فعل عامل قوي دی نو کړه دی دا عامل معمولات په ترتیب کې او که بغیر ترتیب کې وي خو درې مخکې کول دا خپل عمل کولای شي بیا د مفعول به په خپل فاعل باندې بهر مخکې کو چې کله قرینه موجوده وي کله قرینه موجوده وي قرینه بیا په دوه قسمه ده یو قرینه لا معنویه ده چې پای کې د فاعل جوړېدو صلاحیت نه لکه اکل د مفعول به جوړېدو د فاعل جوړېدو صلاحیت پکې نه لکه اکل کوم مثرا یحیی او یا قرینه ته دا لفظي وي لکه ضرب زیدن عمرون پوه شو مې معنی چې کله قرینه نه و موجوده یعنی مطلب دوانه فاعل او مفعول دوانه اسم مقصور وو نو بیا د مفعول به مقدم کول په فاعل باندې جایز دي بیا د دې کې موږ دا خبره وکړه چې کله دا مفعول به د سی وی چې صدارت د کلام غواړي نو بیا د مفعول به بیا مخ کول جایز دي واجب مفعول به کله صدارت د کلام غواړي چې کله دا حرف استفهام یا حروف شرط نه راغلي بیا موږ دا وی چې د مفعول به فعل حذف کول چې کله قرینه موجوده وي نو جایز دي قرینه بیا په دوه قسمه ده یو قرینه مقالیه ده لکه تا د سوقو من اضربوتو ته جواب کوی چې زیدن او یا قرینه حالیه یو سړی دا اراده لري مکی مکرمه ته تلو او دوی عین تريد واته ته وای چې مکه ته د بل خبره چې د مفعول به فعل حذف کول په سلور جګونو کې واجب دي د مفعول به فعل په سلور جګونو کې حذف کول واجب دي اولنې ځای چې نه سماعي دي سماعي مطلب دا دی چې د عربونه د قصې اوریدل شوی دي چې مفعول به هغه ذکر کوي خدای فعل همیشه لپاره حذف کوي او دلته راګي درې مثال موږ امرا ان ونفسه چې باسل کوي اترك امرا ان ونفسه انته خيرا لكم دلته وقصدوا انته عن التثليث وقصدوا خيرا لكم او اهلا وسهلا اتيت اهلا واتيت سهلا دا خبره موږ کړه یاد بشي واړو